ما تاسو ته ویلو چې منافق هغه چاته وایي چې پزړې یوي او په خوله بلې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور حیات کې دا قسمه خلق ډیر زیات په ظاهر براله پیغمبر تا او داوا به وکړه چې یا رسول الله آمنا بالله وبالیوم الاخر، مونږه په خدای ایمان راوړی دی او په ورځ د آخرت مو ایمان راوړی. الله ورته فرمایل چې وما هم بمؤمنین، دا مؤمنان نه دي. دوی په دا ظاهر دعوه د اسلام باندې ځان او مال بچ کئ، حقیقت کې دوی گویا مسلمانان نه دي. دا ظاهره دعوه د څه شي د پاره؟ یخادعون الله والذین آمنوا، دوی ټګي کوي د الله سره. دوی دا غرض ده چې په دغه مونږه خدایم دوکه کوو، دا مسلمانانم په دوکه کوو. الله فرمایي وما يخدعون الا انفسهم، دوی ټګي نه کوي مگر د خپل ځانونو سره. الله سره څوک ټګي کولای شي؟ الله خو هغه ذات دی چې عظیم نه عظیم قوت په یو سکند کې ایره کی. هغه کم طاقت او کم قوت ته چې د الله د ذات مقابله به وکړي. په دې کائنات کې وګورئ عظیم نه عظیم طاقتونه چې څو وخت کې الله راونی سي نو څوک ته خلاصول نه شي. دا څه څوک کولی شي؟ زما عزیزانو عرض داو چې دا بے وقوف دي، ناپوه دي. دوی دا خیال کړی دی دا هغه چلو چې نمرود یو لوی برج جوړ ک، برج جوړ ک او پاس وروخاتو وې زه دغه خدای سره جګړه کوم چې دا د پیغمبرانو ماته مخکې مخکې کړي. برج ته پاس وخاتو، غشي ویستلې اسمان ته شروع ک، پاس چرته په غشي باندې مارغه لګېدلې دی، هغه په وینو سور هغه شی را پرېوت. امرګرو ته ویل چې زه مبارک شه ده پیغمبرانو خدای مې وویشتو، دا د وینې ترې راغې او بس بچ شو. زما عزیزانو دا یو دوکه ده د نفس چې مونږ پکې پراته یو، یو فراډ ده د نفس چې مونږ پکې پراته یو. دا الله گرفت او دا الله پکړ چې ده هغه دومره سخت وي چې د دنیا یو طاقت بیا خلاصول نشي. امتحان د پاره کله الله ډیل ورکی سړی تا، پیسې نه پیسې ولا ورکی، دولت ډیر ورکی، اقتدار نه اقتدار ولا پلاس کې ورکی، د ملک حکمرانی کی بیا دې چې په ګډو وډو سر شنو بیا ولا لګومر وګد کی ډیل ولا ورکی. ناګهانه بیا رونی چراوی نیسی بیا د حیرانی چې خدای دا څو شو. قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ان بطش ربک لشدید، ستا د خدای نیول داسې سختی چې بیا څوک ته خلاصولی نشي. مولانا رومو ان بطش ربک لشدید څه معنا؟ د دې دا معنا ده چې تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد از تورا. د خدای په صبر غاوره کېږه ما چې زار څه کوم خدای ما ته څه وایي نه. دیر گیرد سخت گیرد از تورا، څه ورځې پس څه موده پس به دې راونیسي او داسې به دې ونیسي چې بیا ستا خلاصولو والا به هم څوک نه. نو زما عزیزانو عرض مې دا چې دا منافقان دا بے وقوفو، کمقلو، ناپوهو. دوی دا پوهېده چې مونږ خدای له دوکه ورکو او دا مسلمانان دوکه کو په دې ظاهر دعوی د اسلام باندې. نو الله فرمایي چې وما يخدعون الا انفسهم، دوی ټګي نشي کولی مگر خپل ځان سره کوي. خدای سره څوک ټګي کولی شي؟ الله سره څوک زیاته کولی شي؟ الله سره څوک ظلم او جبر کولی شي؟ ځکه چا د دومره لوی طاقت مالک دی چې هغه له د چا زور نه وررسي. د هغه زور په ټوله دنیا حاوي دی او هغه له د چا زور نه وررسي. دا خیال مړه نه وباسئ
چې زه د یو عظیم طاقت مالک ما او زه خدای سره جګړه نه. فرعون، نمرود، شداد، حامان د دې ټول مثال ستاسو په مخ کې پروت. فرعون 400 کاله بادشاہي و او په 400 کاله کې چرته په سر کې نو خوښ شي او چې ونیوي شو نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې منم غستا خدای کم اخلاص کې. هغه ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري. دغه سي حامان وګورئ، دغه سي نمرود وګورئ، دغه سي شداد وګورئ. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې دا منافقان بے وقوفو، دا ناپوهو. او سوال دلته یو بل دی چې یو اعتقادي منافقی او یو عملی منافق. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې دا منافقان چې دا اعتقادي منافقان، د دوی اعتقاد چې وا د پیغمبر او د خدای منلو نو، عملی خداو چې پیغمبر په مخ کې داوا کوله چې زه خدای او رسول ورڅ منم. علما لیکي چې آیا دغه اعتقادي منافقان چې کوم د رسول الله په زمانہ کې داغه نه رستو دا مره وخت کې خبر خلاص شو او که اوسم شته. نو اوس زما عزیزانو شاذ و نادر کچرتوی وی به عملی منافقان ډیر دي او اعتقادي منافقان نشته. عملی منافق گویا کې دیته وایي چې په زړه کې دی اراده یو څه او تکای بل خبره ده. یو ورځ ما پیاله لاس کې وده چایو، یو سړی راغی ما ته وی چې تا خو مولانا صاحب چایو ختم نه کو، ځکه زمونږ خلک یو په لکۍ نیمګړي دي، نور بالکل داسې برابر دي چې په څلور بولي ګرځي، سړی توپ سره ډزې کړي. اوس وایي تا خو ختم نه کړه، داخله هم داسې کړه. لږ خبرې چې کوئ شیشه ګرځوئ ځان سره، د خولې تم ګوره، د سترګو تم ګوره، د حرکاتو سکناتو تم ګوره. خبرې چې کې د خبرو کولو چل زده کړه. په لاره چې ځې په لاره د تلو چل زده کړه. اوس دا څه سړیتوب دی یا شرافت دی چې ته اوس خلک ناست دي تا خو ستم نه کړی. یعنی بل په مجلس کې ملزم کول دا هم سړیتوب. مال ست مې ځکه ونه کو چې زمام دا یو پیاله وه اړه مې نه و چې تاله یې درکم، نو چې ست مې کړی وی نو دام بیا منافقت کې راتله. په دې خبره پوهېږي؟ اړه مې نه و، خو دا د کور دی او د کوره راووتې او ضرورت څه دی چې زه دلته راځم هلکه هلک چای وڅښه، دام منافقت کې راتله. نو دا یاد لرئ چې اړه دې نه و او ست دې وکړو، دا منافقت دی. ځکه چې منافقی وایي دې ته چې پړی یو څه یو په بل څه. تاسو خیال راکړئ. نو عملی منافقان مونږ ټول یو. الله دې مو ساتي د اعتقادي منافقت نه. عملی منافقات مونږ ټول په یو سړي باندې زړه نه وي چې زه سلام پې واچوم، زړه به دې نه وي او ته به ووایې چې السلام علیکم. دام عملی منافقت ځکه چې زړه دې نه و، اراده د زړه دې نه وه په ده د سلام اچولو وا دې چولو، دام عملی منافقت. ایثار شي روټۍ تیاره ده که نه جي، اوړه دې نه و هلته در کره څه پخ کړي نه وو، پلانې ډنګړې روټۍ تیاره ده. که اوس هغه وایي چې ښه ده کې به نو دلته به وخورو بیا به څه چلي، دام عملی منافقت دی. اړه دې و او موجود څه شی و بسم الله ده، اړه دې نه و موجود څه شی نه و مه کوه. که ته ملک دی او رواج دی او پلانې دی نو مازیزانو زمونږ ملک کې خو د هر شي رواج دی. که تاسو خیال زمونږ ملک کې خو د ګډېدو رواج دی، ځکه مونږ ټول ګډېږو. جنج کې چې روان یو ټول ګډېږو، ځکه زمونږ ملک کې به د دې رواج یو. تاسو خیال راکړئ. نو مونږ یو ټول د عقل نه پاک. دغه خلک چې الله ورته وما یشعرون دا بیوقوف دي، دا ناپوهه دي، په خبره نه پوهېږي بل. نو مونږ د هېڅ شی تجربه نه ده شي. مجنون نه
استاد امتحان اغستو وای دا الف دے کبے دا کدا دے کدا دے هغه ورته استاد وخت کېدا ما د عشق په درس کې نور سلستین دی ما د عشق په درس کې نور سلستین دی بے د زلفو بے د خطا بے د خالا استاد والله کا پہ پوئے طالب بے تیسے نہ پوئے گم بس د عشق درس میں لستے دے او د زلفو د خط و خال تپوس ککے ډیره خدا کې نه په بل څه نه پوي زمون ملک عزیزانو په بل څه نه پوي زمون ملک د الله نه باغیانه حرکات او سکنات ډیر خپوي کباب د دین ته راولي بیا زمون ملک تاسو وګورئ دا څه ملک دی تر بل ورځې پورې تاسو لګیاي د اندرا ګاندھی بد وایي हाजी ननम ते शहीदा जोड़ा करे दा शहीदम ते जोड़ा करे साहब द चौक ते जमहूरियत स्तोरे वर्ता वही आला वही दे जमहूरियत स्तोरे पे वतो सो कोई द हक अलम बरदार आवा सो कोई आला ज पे दड़ना ढेर खपायम जमुंग हुकूमतम पे ढेर लोए गमगीन के कारا करे दा झंडे सर न असे दे बांधे बसरा सोच कहू चाहे जमुंग زړه داده چې یویندوا مشرکا پلیتا مردارا کنه جی او مونږ پاغه د زړه نه خفګان ښکار تاسو وګورئ د خپل ټول ملک کرتوت د لیډرانو کرتوتونه وګورئ د حکومت کرتوت وګورئ د حکومت کردار وګورئ څه کالي جوړ کړي نو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين اسور لسوا کال رستو مونږ کې څه فرق دی داغه خزو چې د دې دومره لوی اثر پروس کدی ویلې وې د زړه نه چې روس د فوج وباسي د کابل نه پاتې کی ترنه پورې غږ نه وکړي تاسو خیال راکړئ روس الزام لګولې دی په امریکا باندې چې د دې په مرګ کې د امریکای لاس یو خزه په انډیا کې مړه ده پاغه کې د امریکای لاس تا چې زرګونه په کابل کې مړ کړ په دې کې د چا لاس کار دې سوچ پر دې ملک ترانه نه وته او زرګونه مسلمانان دې تباہ کړ ملک دې ولا تباہ کړو کورونه دې ولا وران کړ په دې کې د چا لاس په دې خو به زه خوشحال شم چې امریکا یو ابلیس او شیطان ملک دی د دې ځمکې د پاسه لیکن روس غوندې ملک څنګه پاغه الزام لګئی چې په دې کې د امریکای لاس او تا چې خلق یو اندرا مړه ده پاغه کې د امریکای لاس او تا چې لکونه خلق په کابل کې مړ کړ په دې کې د چا لاس تاسو خیال راغی دي د دې ملکونو د حالات ته وګورئ حالات ته وګورئ د ملکونو د پالیسو ته وګورئ زمون خلقو د منافقت ته وګورئ لګیا به عظیمه خزاوا پلانه خزاوا دا هغه خزانه وا چې چا نیم پاکستان تا نه کټ دا غنو چې پرونه درته په کشمیر کې څو وشتي الکفر كلهم ملت واحده کفر ټول یو دین او یو مذهب دی قرآن هم پرې خېده منافقت کوي دین هم پرې خېده منافقت کوي مذهب هم پرې خېده منافقت کوي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء الله وی یهود او نصارا او تب دوست نه وي یهود او نصارا د چا دوستان کی ټول کفر یو ملت ده کافر چره د مسلمان دوستی دي والا چې مسلمان خو مسلمان پاتې وي تاسو لږ سوچ وکړئ 1 करोड़ 80 लाख दी सिकान पाकिस्तान 1 करोड़ 80 लाख د یو ګوردواري بی عزتی شوی و په انډیا کې چې دربار صاحب ورته وي د یو ګوردواري او سسیکان پکې مړو تماشا وکړه چې په یو میاشت کې د دربار صاحب بدل واغستو په یو میاشت
څونه حالت په داسې مسلمانانو چې بیت المقدس غوندې جومات د یهودو غوندې پلیتو په لاس کې دی، تر اوسه بدل نه دی. یو اخبار ایډیټر وی زه د سیکانو په مذهب قربانۍ د پاره وی سلام کو. مذهب دی ته وی انګریز غوندې قوم سیکان نو جوکیاو کړي، انګریز غوندې قوم فوج کې بنو کرانو سیکانو ورته وی زمونږ مذهبي شعار دی پټکې په سرول، فوجي ټوپای به مونږ نه په سره وردای سره به پټکې و. لیدلیم دي چرته سیکان رانجه خو دې لیدلي که نه چټاکۍ دغه باندې پوهېږئ چې جمعې په ورځ صاحب ځان غوړ را غوړ کوي او مسواک هم کوي او سپری په ځان وکړي څه چل دی جمعې مانځه ته روان ملک ټیپر کوم. انګریز غوندې قوم جوکیاو شوی او د سیک دې مشن ته قانون یې ولا بدل که چې سیک به د وردی سره ټوپی نه په سرئ، سیک به د وردی سره پټکی په سرئ. بیا د سیک په لاس کې یو بنګړی چې دا د سیکانو مذهبي رسم دی، وردی سره به زما بنګړی په لاس کې یو ته به راته غږ نه کوې. پیرنګي دام منلی وه. مسلمان لفتین دې برتی کوم خو دا ګیره به دې کلی خجي مور له ورغلی مورې وایي چې ګیره که وایي بچیا په ګیرې بالا شه هله سر کوه. پلار زن طلاق ته ورغلی و ما خو درته پرون وی چې ګیره کله که دا پلاران دلګان وګوره، دا میندې کنجرې وګوره، دا زامن حرامیانې وګوره. تاسو پوه شوئ مسلمان څه مذهب دی؟ زما دې سترګو څومره هلکانو لیدې سوچه ګیرې بالکل هلکه څه چل یاره فوج کې برتي کېدم ګیره یې نه خوښوله او خدای په فوج کې برتي هم نه کو. تاسو خیال راغی؟ زما عزیزانو عرض دا نن ستا د ملک افسران چرته په دوره لاړ شي او د خپل ماتاتو حجامت لوی وګوري نو ورته وایي ولې پیسې در سره نشته د حجامت کولو؟ ګیره دې ولې نه ده کله کړې؟ دا ستا د ملک افسران او ورشه د ګورو نانک خلک وګوره، د ګورو نانک ملګري وګوره. تا کې ایمان نشته، که تا کې ایمان وای نو ولې به بیت المقدس د یهودو په قبضه کې وي؟ تاسو هم دې غیرت ته وګورئ چې تا زمونږ د ګورو نانک د جومات بېعزتي وکړه په یو میاشت کې بدل واغه. دې ته سوچ کې دا مه وایې ستوری پرېوتو پلانې پرېوتو پلانې داسې به ته هم ډنډک شې ستوری او کار چې چلې پرې به وځي. خبرې د کردار کوه. بیا دې کردار ته وګوره د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم وه، د 80 کروڑ دنیا. ورشه ننم په دلی کې د هغې کور وګورئ چې کوم کور کې دا اوسېده، کور یې وګورئ، خوراک یې وګورئ، لباس یې وګورئ، ته به بیا ومنې چې جمهوري ملکونه دغې ته وایي. په ټول هندوستان کې د بل ملک موټر نشته، مجال دی چې په انډیا کې د بل ملک موټر وګورئ، د بل ملک لارۍ وګورئ. هر شی په خپله جوړئ، هر شی په خپله جوړئ. لباس یې وګوره، پرون زوی وزیر اعظم شو د 2.5 پیسو ټوپۍ په سر ده، نن دلته مورې ټوله ورځ سوټې تپي، هغه هم د 2000 روپو کراکل په سر کړي، میندې سوټې تپي. دا قوم دی یا دا ملک دی؟ وزیران یې وګوره، یو مرداره شیرواني به یې چولي او د 2.5 پیسو ټوپۍ او په خپو کې به هغه د 100 روپو پڼې په خپوي او د آل انډیا وزیر به د 80 کروڑ دنیا وزیر به. نن راشه ته وګوره د 3.5 ملک دی زمونږ او د دې دا وزیران وګوره، شیروانیان یې وګوره، هغه ټوپۍ وګوره، هغه بنګلې وګوره، موټر یې وګوره، ګنمینان یې وګوره. سیک قوم سره تنازع او سیکان یې ګاډو اعتبار یې پې کړی چې ټیک ده ما ته به فخر وي که زه مړه شم د قوم په خدمت کې. ضمیر دې ته وایي. دې نه سبق زده کول پکار دي، په جنډو راټیټولو کار نه به دې نه کېږي چې د ورځې 15 شیروانۍ بدلوه او 15 پرتګونه اغونده او 15 ټوپۍ بدلوه، د ړومبی سپیناوې ننوزه او جوړه بدلوه، ننوزه او جوړه بدلوه، ننوزه او جوړه بدلوه، سنبی دې وینځه راوینځه، په دې نه کېږي. دا شرمېدلی ملک دا به عمر له ښه ورځ نه ګوري چې د چا غیر ضروري اخراجات دومره دي چې پناه په خدای.
ورشه داغه خلق تنخواګانې وګورئ، داغه خلق ملکی حالت وګورئ. اټم بم اراده دې نه دا کړې او یریږي چې هغه د عمله را باندې کیږي او عمله در باندې. په ټوله دنیا کې 15% دنیا انډیا وا او خزي حکومت کولو اندازه وکړي. زمونږ که سړیو نو په مونږ څه، مونږ که سړیو په مونږ څه. رحمان بابا وایي چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، کبوت سلزله د سرو شي انسان نه دی. بوت سلزله د سرو زرو کا انسان کیږي نه. نو انسانیت چا کې په دولت نه راځي. د دوهای ملنګي دوهای تناستی او انسان، تاسو خیال راغی، د دوهای ملنګي او انسان په تخت ناستی او انسانیت پکې نه. پالا بنگله کې اوسېږي انسانیت پکې نه. مونږ کې انسانیت وې زمونږ ښځې ولونه به بربنډې ګرځېدې. مونږ کې انسانیت وې زمونږ ښځو ولونو به بار شپې کولې او سهار به راتلې چرته تلې وې سهیلای کره مې شپه وه، خدای خبر چرته شپه وه. تاسو په ایمان وایئ خرا چې په پټو کې شپه تېره کي ا د خرونو نه بچ کېدی شي. شرمېدلو پیغلې لور دې بل ځای شپه تېره که خرې شپه تېره که سهار راله سهیلای کره تلې. مونږ کې چې انسانیت وې زمونږ به دا حال وې. مونږ انسانان نه. رحمان بابا وی که ظاهر میں د سړو دی زې سکړما، که ظاهر میں د سړو دی زې سکړما، په معنا کې د چار پایو په حساب یم. مونږ شکل که د سړو په دې څوک نه سړی، په دولت څوک نه، په موټر او په بنگله څوک نه سړی. سړیتوب یو ځان له شی دی چې الله پاکې په چا کې پیدا. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې څو ورځې په دغې ټیل ټال مه کوئ چې اندرا داسې وه اندرا دا. یو ښځه ولاړه پرونی ماشوم یې راوستو وزیر اعظم یې پالیسي دې ته وایي او قوم دې ته وایي. تاسو خیال راغی. بل دا چې صفتونه یې مه کوئ. عظیمه ښځه وه، یاره ډېره ښه ښځه وه. انا لله. لا بعضو پکې دغه شروع کړي یاره جي دعا به وکړو نو خدای دې خدای خراب که چې خراب شي. کافر ته دعا کول په دې سره کافر کی. یو بل سره ته دعا به وکړو هغه ستاسو دغه مړه ده. نو زمونږ څه مړه ده؟ زمونږ مور مړه ده. تاسو د انسان بچی دي. اسې درته یم خفه نه شئ، خفه نه شئ. د سړیتوب ویش یو نو مونږ ډېر لرې تلي یو. مونږ ډېر لرې د سړیتوب بوی په مونږ کې نشته. بوی څوک به دا وایي لکه یو ښځه وه مړه شوه، د ملک نظام په چا پورې موقوف نه. بل سلیمان علیه السلام چې مړ کېده اسرائیل علیه السلام ورته راغی وی تیار شه، وی دا د بیت المقدس تعمیر د خدای دنیا په چا پورې موقوفه نه وي. بل چا نه به هغه کار قدرت علي. واسې دې پورې هم چې دغه ملک نه سبق والی، د هغې د کردار نه سبق والی، د هغې د پالیسي نه سبق والی. غیر ضروری اخراجات چې شمدید خبر درته کوم چې شمدید دا اورېدو نه چې شمدید دا معنا نه ده چې زه تلی یم. هسې نه چې په ما دا لیبلو لګوي پاکستان. دوی له خو دا چل ډېر ورځي که نه. که دې خبره وکړه چې هندوستان وایي دی هندوستان ته تلی دی او هندوانو سره راز باز وایي چې وایي په جیل کې. نو بجلیګر ملا په جیل کې چېرته والی وایي جي هندوستان ته تلی. که زه هندوستان ته لاړم نو ما څه ملک وران کو. تاسو چې نیا جوړه کړې ده نن نه درېیمه ورځ ده، په مور به دومره څوک ونه جاړي لکه تاسو چې په هغې جاړئ. او دا منافقت دی که نه جي؟ نو تاسو د حوالات ته نه ځئ او زه د حوالات ته ځم. ولې کابل ته که څوک لاړ شي وایي دا کابل ته تلی. لکه کابل د مسلمانانو ملک دی، مونږ به ځو نه. وایي نه دا کابل ته تلی. تخریب کاری تحقیق وکړئ، پته ولګوئ چې تخریب کاری په ملک کې څوک، پته ولګوئ چې داری پور د جیل بم د چا په کور کې تیارېده. داری پور د جیل د بم سکیم چا جوړ کړی؟
تخریب کار څوک دي پته ولګوه. نن خو په دولت هر کار کی قسم په خدای دی مونږ یو چې دا طبعي مونږ دو. زمونږ ایمان په 1000 روپۍ خرڅېږي، زمونږ ایمان په 2000 خرڅېږي، زمونږ ایمان په 3000 خرڅېږي. فی الحال د دې ملک خلق د ملک د خاورې دشمنان دي، پیسو د پاره، دولت د پاره. د دې ملک خلق نن د ملک دشمنان. زه د ملک دشمن نه، زه کابل یو مسلمان ملک ګڼم او خدای نه آزاد غواړم. خدای دې روس د صفای هستی نه میټاو کی. زه د کابل او د پاکستان په منځ کې داسې تعلق غواړم چې خالی یو بورډ لګېدلی په تورخم او په لیکلي چې د کابل لاره داسې ده. بس کابل او پاکستان خو کمونګه هندوانو ته هندو بھائی پخوا به مونږ وی چې هندو مسلم سکھ عیسائی ہو جائے سب بھائی بھائی وی بم کنه چرته سکول کې سبق ویلې د هندوانو زمانه کې سکول کتابونو کې چې هندو مسلم سکھ عیسائی د هندوانو سکانو خوشاله لپاره زمونږ ماسترانو دا کتابونه جوړ کړي چې هندو مسلم سکھ عیسائی ہو جائے سب بھائی بھائی. نو هندو مسلم سکھ عیسائی ہو جائے سب بھائی بھائی او کوم دا وایي چې کابلیان ہو جائے سب بھائی بھائی نو لیبل را باندې د غدارۍ ولګي. چې شمدید خبره درته کوم چې د اندرا ګاندھی په کور کې لوخي وګورئ، داغه بیڈروم او ډایننګ هال وګورئ، داغه بیڈروم او ډایننګ روم دې که سب بلا دې هغه وګورئ. او راشه زمونږ په صدر کې د دا په دوانې به چې څوک وانلی دغه وزیرانو بنگلې مو ګورئ. دا د چا په لاس کې چې یو د تماچې لیسن کول نشته، دغه قوم د پروردګار په ټپ وړاندې دا خدای په ټپو کېنما چې ناست ورته په دفتر کې صلی په غبرګ وړاندې شي نو د سره دې څه شي. دا خدای پیژندلې قوم، دا خدای راګیر کړی قوم چې کله در باندې ټیپر په 10 روپۍ کیلو کی، کله در باندې صاحب برسنډې په 14 روپۍ کې. خدای پیژندلې چې دا ستا خوله د سپي خوله ده، دې له به حلال ګډوره نه ورځي، دې له به مردار خر کتی کی. ښه شی په تا خورئ چا؟ ستا ښه خوله نه ده، ستا خوله د سړي د زوی نه ده، نو ستا خولې له به ښه شی خدای څه درولي. ټوله ورځ ګرځه د سپي غوندې او د خدای صفت پرېږده، د رسول صفت پرېږده او د بني آدمو سي خانان دي او نوابان دي او خانداسي او خان دي خدای په توپه ولګ. خان لا چرته د غریب دوست شوی. خان تاریخ وګوره، په تاسو یې میچنې ګرځولي دي، حکومت یې در باندې کړی. په دیر کې خاني وه، روټۍ م خوړی شوه په مره خېټه. په سوات کې خاني وه، روټۍ م خوړی شوه په مره خېټه. په عام دربند کې خاني وه، روټۍ م خوړی شوه په مره خېټه. په چترال کې خاني وه، روټۍ م خوړی شوه په مره خېټه. ما لیدلي دي په باجوړ کې د خان ځای ته ورغلم. خان خو خوښې ته په کټ کې نه پرېښې چې کښېنې. ځای ته ورغلم خو چې هغه راووتو ټولو خلکو څادرونه داسې داسې کړه داسې او ځان لاندې کېښو په ځمکه کېناست او داسې کېناست. زه ویرېدم چې ما ته ونه وایي چې تم په ځمکه کېنه، خو ځان مې ورته تیار کړو چې که وی چې په ځمکه کېنم یو څو ورته سړاوم، خو ما ته یې غږ ونه کړو. چې لاندې راکوز شو خلکو نه مې تپوس وکړو چې هلکه دا ولې وی جي د نواب صاحب مخکې مونږ چېرته په کټ کې ناستې شو؟ تاسو هغه قوم نه یې چې دوی په کټ کې نه پرېښوئ، د دوی په مخ کې تا روټۍ نه شوه خوړی، د سپي غوندې به بار په برنډه کې در کوله چې دی به دننه په صوفې او کرسو باندې ناست نو تاله به د سپي غوندې برنډې ته راویسته. تاسو هغه نه صفت د خدای کوه، صفت د رسول کوه، د هغه ذات صفت کوه چې چا د نیست نه هست کړی وي، د عدم نه وجود ته راوستی وي، بیا به د عدمي کی، بیا به د را پیدا کی. د هغه ذات صفت کوه چې چا د مور په خېټه کې روټۍ در کوله، د هغه ذات صفت کوه چې چا په دنیا کې تاله رزق او روټۍ در کوي. خان به چاله څه ورکوي؟ او بیا د اوسني خانان دا خو چې بار راوځي دکاندارانو ته ګوري چې چا به چاینک راغوښتی چې یو پیاله یې پکې زه مسکم. اوسني خانان خو دا دي. پخوا که خانان وو خو هغې به لا بیا هم چېرته
اجره کې د سلور میلمانه خو ناستو دا اوس خو کوڅه به ګډې دي بازار ته چروځي پردو چانکونو ته ګوري چې چار اغوستي چې پیاله چای پکې زموس دیو جنا د خدای صفت کوای خدای ته رجوع شي دیو جنا د خدای صفت کوای خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق په خدای قسم چې ته د خدای شي والله العظیم چې دا ارث بتا پسې منډه هارون رشید زمانہ وا پخکار وته غر میں روټه پڑا یو کارګر راغی د هارون رشید د مخ نه روټه او تختوله هارون رشید پاس سور شو ورپسې منډه وزیران ورته صاحب ولې دا کارګر وجنم د څنګه دا جرأت کو چې زما د مخ نه روټه او تختوله کارګر مخ کې هارون رشید ورپسې غره ناغه غاړه واوړې دو دیم ورپسې ورواوړې چې ورواوړې دو یو سړی د داسې تړلې پروت دی لاسونه شاته خپې شاته په صادر او پټکی تړلې دی او داسې په ډاډه پروت د کارغه هغه روټه یوړه او د سړي له په خوله کې ورکړه هارون رشید چې ورنږدې شو نو هغه سړي نه تپوس وکړ چې لکه دا څه چل دی کارغه خو والوتو وې صاحب څه تپوس کې سوداګرو ما په لاره روانو غلو شو کوله په د خپل صادر او پټکی راته لاسونه خپې وتړل او مال رانه ټول یو او زه دغسې پروت یم څومره موده وشوې 3 میاشتې وشو وې روټۍ اوبه وې والله چې کله نه هغې تړلې او هغې رانه تلي دي دا کارغه ټایم په ټایم اوبه م راوړي او په خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي په خوله کې نو مولانا روم وایي چې السببها بگذرو تقوی طلب السببها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلے پریدا تقواو کا خدای سره جوړاو کا خدای سره دې جوړاو شو روټای بتا پسې منډي وي دني بتا پسې منډي وي او چې خدای سره دې جوړا نه وا نو تا نه به تو سن سپه جوړي ته بارشي پسې منډي وي کینی دار شه بتا پسې راځي خودبینی پریدا غرور پریدا ځان ته غټ کته پریدا نن په پاکستان کې وګوره دا بدقسمتای نه دا خسکی مالدار چی دا په هیروین چې مالدار شوی دی یا په نورو علالو مردارو مالدار شوی دی د دې په لار تله موټر کې ناستا غټوپای په کمزې کی بیا چې خبرې کوي ها نو بیا ها نو دا ته ګورئ تاسو ما دا خبرې دروغ نه دي ورته وګورئ دا خسکی مالدار چې خبرې کوي ها نو بیا خانو بیا نه چې ډغپ شي په دغه ځای ووهي چې نو بیا لکه تا کې سب بات پوک والے شفاش دا ځان ته دومره غټ ولې ګورې غټ کته خو یو د خدای د ذات سره خایي چې ټول عمر به په یو حال او څه تغییر به پکې نه راځي ته به څه یو غټ کته به دې ځان لڅي خو ته دې ځان ته وګوره شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته د چین بادشاه یو شیشه راستولی و شیشه راستولی و صاحب کله چې ګیره میره ګمنځینو دی شیشه کې به ګورې وی ډېره ښه ده خلوت کې داسې کې حضرت بار ناستو هغه مرید دننه خلوت جارو کول شیشه وغورځېده او ماته شوه چې ماته شوه حضرت شیخ چې راننوتو نو مرید ورته وایي چې صاحب از قضا آئینه چینی شکست صاحب هغه د چین شیشه چې وا بادشاه چې را لېږلې وه ماته شوه وی څه ورته از قضا آئینه چینی شکست قضا رااله او هغه د چین والا شیشه ماته شو حضرت شیخ ورته څه وایي ورته وایي بچیه خوب شد اسباب خود بینی شکست خوب شد بچیا ډیر خو شو ا د خودبینۍ شی ورک شو سب ځان ته ګورم هم چې ډیر ښایسته ښکارې او ډیر ښه ښکارې که نه چاډو دا شی ورک شو چې ځان کې مې چېرته خودبیني را نه شي الله شیشه کې به هم نه کته چې ځان ته چېرته غټو نه ګورم
یا ځان ته خیستاونه سحال بی داغا خلقو چې د نیانو په دکان کې وړاندې رستو شیشې ورته لګې دي سحال بی د دې خلق کله به داسې پکې کوي کله به داسې پکې کوي دا چرګې پشان لکای پشان سرونه چې دي کله به څه چل کوي کله به څه چل دې خلقو به څه مسلې تپوسو که چې یو سړی ګیره کله کی او شیشه کې وګوري او وی چې فوی ډېر ښایسته شم پاټکی کافر شي سحال به د دې خلک اوسه بېله خبره ده چې پیر صاحب هم ګیر خریلي ته تر غاړې وځي او ملا صاحب هم ورته وي چې په ګیرو دې مشه دا ګیر خریلو کې ژوندي بزرګان او په ګیرو دې مشه دا چاپلوسي خو مونږ کې شته که نه لکه پاکستان کې د شورا ممبران چې دا چاپلوسیګر خو مونږ یو که لیکن مسئلې ته ګوره یو سړی ګیره کله که او شیشه کې وکړه چې زه ډېر ښایسته شم نو د ښایستهوالي دپاره خو خدای ګیره پیدا کړې ده او تا ګیره کلولو ته ښایسته مرزا بیدل یو شاعر و نئی ته د ده شعرونه چېرته چا واورېده چې ډېر ښایسته شعرونه وایي را روان شو چې ویې ګورم دا خو به ډېر بزرګ سړی چې راغی تپوس یې وکړو چې مرزا بیدل چېرته دی هغه د نئی دکان کې ناست دی ګیره کلی ورننوت چې ورننوت مرزا بیدل نیمه ګیره کله کړې وه او نیمه پاتې وه چې پاتې و دي چې ورته وکتې دا مرزا بیدل دی وی صاحب دا دی ورته وی مرزا بیدل شماریش را میں تراشی ته ګیره کلی شعرونه څنګه وی او خره ګیره نو مرزا بیدل ورته وی چې ریش را میں تراشم لیکن دل مخلوق را نه میں خراشم ګیره کلوما خو د خلق وړه نه ازاروم خیالم راغی د خلق وړه نه ازاروم نو دی ورته وی چې او مرزا بیدل شما بدتراشن ریش دل رسول الله را میں خراشی ته چې ګیره خره ته د رسول الله زړه تراشه لګیا ہے مرزا بیدل بے ہوشه پریوت لاندې راوغورځېد ډېر وخت بے ہوشه پروت چې څه وخت را پاڅېده نو هغه سړي ته وی جزاک الله کې چشمم با ساختی جزاک الله کې چشمم با ساختی مرا با جان جان हमरा ساختی و سړي الله دې تعالی ډېره جزای خیر درکړي مالا خود داسې خبره وکړه چې د محمد رسول الله سره به یو ځای شم شکریه یې د هغې ادا کړه اوس خو دې څوک وایي ملا دې ووایي لوی ملا دې چاته وایي هی لکه دا ګیره مه دغه کوه ځه مړه تاسو دې ګیرو نه نورو ته به هم داسې وکړي څه چې د دې پښتنو عادت دی پښتانه لڅي پښتون په دې سړکو تاسو ګورئ د دې پښتنو کلو ته چې ورشي اجرو ته چې ورشي چرته چې غني پراتی او دوی جنگي دغه له چې ورشي ما بټیر خانو ته چې ورشي قهوه خانو ته چې ورشي دلته د پښتنو ګوره دا په سینما کې پرون څوک داسې پرشېدلی چنډه خان پراته د څوک هاي ډېر دغه وشو یو پکې وای د باجوړ نه راغلی ما چې باجوړ کې په مور بوره شوه ډېر ښه ته د باجوړ نه کور دی وران شه دلته بایسکوپ کولو ته راځي د څوک دا پښتانه دي که نه نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې ومن الناس من یقولو باندې سوچ کوئ چې د منافق معنا دا ده چې پړی وي او په خوله بلی سزا به یې څه کافر چې په منځ د جهنم کې پروتي نو منافق به په لاندې تاخچه د جهنم کې پروت